أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن زنګ ټاپک دی فوټوسینتھسس. فوټوسینتھسس تاسو پیژنئ فوټوسینتھسس ته ویل کېږي هغه پروسس په کوم کې بوټي یا نور ګرین الجی هغه ځان خپل خوراک تیاروي د لمر په موجودیت کې دی هغه ته فوټوسینتھسس ویل کېږي. خو دا ډیفینیشن موږ په شپږم اووم اتم کې اوس نوې ډیفینیشن چې کله موږ کوو موږ وایو چې فوټوسینتھسس هغه عمل دی په کوم کې چې لایټ ریاکشن او ډارک ریاکشن اورال وشي او د هغې په نتیجه کې ځان سره ګلوکوز تیار شي. صحیح ده؟ دې عمل ته ځان سره فوټوسینتھسس وایي. نو فوټوسینتھسس مکملېږي په دوه سټپونو کې، یو ته ویل کېږي لایټ ریاکشن، بل ته ویل کېږي ډارک ریاکشن. نن موږ خبره کوو صرف او صرف په لایټ ریاکشن باندې. لایټ ریاکشن دا بل نوم ویل کېږي لایټ ډیپینډنټ ریاکشن. د دې ټول ډیپینډ په لایټ باندې کو ورځ وي رڼا یي نو دا عمل به کېږي. صحیح ده؟ او کو رڼا نه وي دا عمل به نه کېږي. او بل دې ته نوم ویل کېږي هیلز ریاکشن. هیلز یو ساینټسټ دو دا لایټ ریاکشن انټروډیوس کړ دا ورته هیلز ریاکشن ویل کېږي. اوس دا لایټ ریاکشن په کوم ځای کې کېږي؟ نو لایټ ریاکشن کو چېرته کې موږ وایو چې دا یو پلانټ سیل نو په پلانټ سیل کې نیوکلیس وي، لارج ویکیول وي، په دې سره سره یو ارګانیلز پکې چې هغه ته کلوروپلاست ویل. نو په دې کلوروپلاست کې دننه ځان سره لایټ ریاکشن کېږي. اوس په کلوروپلاست کې دننه کوم ځای کېږي؟ نو په دې کې مختلف پارټس دي. په دې ځان سره میمبرین دي، سټروما دی، ګرینا. په ګرینا کې دننه یو د ګرینا ویل کېږي، ټول د بشر کې ګرینا ویل کېږي. په دې ګرینا کې دننه ځان سره تلکایټ او په دې دننه ځان سره لایټ ریاکشن هغه کېږي. نو بیا په دې تلکایټ کې دننه کلسټرز اف فوټوسینتھیټک پیګمنټ. کلسټر وایي یو جمګټه د فوټوسینتھیټک پیګمنټ. فوټوسینتھیټک پیګمنټ دا کوم پیګمنټ دي؟ دا ځان سره کلوروفیل ا دا، کلوروفیل بی دا، کیروټینایډ دي. دا درې واړه سره کلسټرز اف فوټوسینتھیټک پیګمنټ دا راجمع کېږي او فوټوسیستم جوړوي. دلته کې بیا موږ بیانوو چې فوټوسیستم څه دی. یو خبر یاد ساتئ چې لایټ ریاکشن کې ځان سره دوه فوټوسیستم دي. یو ته ویل کېږي فوټوسیستم 1، بل ته ویل کېږي فوټوسیستم 2. فوټوسیستم 1 ته چې کوم دی پی سب څه هم ویل پی سب څه ویل فوټوسیستم 2 ته پی 680 ورته ویل کېږي، پی 680 ورته ویل کېږي. صحیح ده؟ او بیا په یو فوټوسیستم کې دننه انټینا کمپلیکس او ریاکشن سنټر دی. راځئ اوس میکانیزم د دې بیان سټارټ کړو. لایټ ریاکشن دا څه ته ویل کېږي؟ د ټولو لپاره موږ ماسته دې ډیفینیشن. لایټ ریاکشن یو کمپلیکس اکسیډیشن ریډکشن پروسس دی. اکسیډیشن او ریډکشن الریډي تاسو پیژنئ. اکسیډیشن ویل کېږي د لاس اف الکترون، د ایډیشنز اف اکسیجن اینڈ د ریموول اف هایدروجن. ریډکشن ویل کېږي د ګین اف الکترون، د ایډیشنز اف هایدروجن اینڈ ریموول اف اکسیجن. معنی دی یو بل وکړو. دا شان کې په لایټ ریاکشن کې اکسیډیشن او ریډکشن کېږي، واټر مالیکول هغه ماتېږي او د هغې نه علاوه اکسیجن کې ورکېږي بهر او اے ټي پي او ان اے ډي پي جوړېږي. څه شل کېږي؟ په لایټ ریاکشن کې میجر خبره دا ده چې په دې کې اے ټي پي او ان اے ډي پي دا جوړېږي او دغه اے ټي پي او ان اے ډي پي بیا په ډایرکټ ریاکشن کې استعمالېږي. نو دلته کې به اے ټي پي جوړېږي او په لاس کې به ان اے ډي پي جوړېږي. اوس د میکانیزم له راځو چې عمل اصل کې کېږي څنګه. نو ګورئ دا ځان سره نور دی، د نور نه ځان سره نوې شواګانې را روانې د پامه پیوز د ویوز په شکل د ټول نه پیله په پاڼې کې دننه په سیلونو کې دننه چې کوم کلوروپلاست او په کلوروپلاست کې دننه چې کوم تلکایټ او په تلکایټ کې دننه چې کوم فوټوسیستم د هغه فوټوسیستم په انټینا کمپلیکس باندې به داسې پراکټیک کړي. سن لایټ به راځي د ویوز په شکل کې په انټینا کمپلیکس باندې به سپرایټ کېږي. په انټینا کمپلیکس کې دننه کلوروفیل بی او کیروټینایډ موجود. دغه کلوروفیل بی او کیروټینایډ د رڼا د شدت کم دي، ځکه چې د رڼا د یو فوټوسیستم نه بل فوټوسیستم ته، د یو فوټوسینتھیټک پیګمنټ نه بل ته، د بل نه بل ته، د بل نه بل ته دا ځان سره ټرانسفر کېږي او په آخر کې د دې دا شدت کم شي. لکه کو رڼا را رواني 500 نینومیټر لایټ انټینسټي، نو دا چې د یو فوټوسیستم فوټوسینتھیټک پیګمنټ نه بل ته دانګي، د بل نه بل ته دانګي، نو 550 580 600 660 دا په آخر کې 680 ته ورسي. چې کله 680 ته ورسي نو دا ریاکشن سنټر ته راشي او ریاکشن سنټر کې دلته کې کلوروفیل اے موجود دی، د دې نه 2 الکترون ایمیټ. نو 2 الکترون دا د ایمیټ شروع په 100 نینومیټر انرژي باندې 680 نینومیټر. کله چې دې 2 الکترون وځي نو دې د 2 الکترون کمی شي واچ ته د 2 الکترون کمی دي. نو د 2 الکترون کمی دې څنګه مکملېږي؟ دا نور دا ولګي په واټر باندې. کله چې په واټر باندې نور ولګي نو دا څنګه سره مات شي دوه هایدروجن ته
یو اکسیجن ته او یو الکترون ورشي او چې کله دا واټر باندې دوباره دا سپریډ شي دا دوه واټر ځل ما چې څلور هایدروجن ته یو اکساید ته او دوه الکترون ته دوه الکترون لاړ شي د کلوروفیل ای هغه ډیفیشنسي کمی مکمل نو فوټولایسس داسې یو عمل دی په کوم کې واټر مات شي الکترون امیټ شي او د کلوروفیل هغه ډیفیشنسي مکمل شي او کوم کلوروفیل چې دوه الکترون په اول کې ودو دا به د ټول له پیله واخلي پرایمري الکترون اکسپټر دا پرایمري الکترون اکسپټر دا الکترون ترانسفر کوي په یو چین د دې د وجه ته ویل کېږي الکترون ترانسپورت چین صحیح ده نو دا الکترون ترانسفر کېږي په یو چین کې د یو پروټین کیریرز نه بل پروټین یا الکترون کیریرز او بل الکترون کیریرز نه بل الکترون کیریرز نو څنګه چل وشي پرایمري الکترون اکسپټر با الکترون ورکړي کې یو پلاستوپینین ده پلاستوپینین به دا الکترون ځان سره ترانسفر کړي سایټوکروم بي لګوي سایټوکروم بي چې کله دا الکترون سایټوکروم اف ته ورکړي نو په دې ټیم کې د دې لږه انرژي هغه لاش شي and the form of phosphate the phosphate په شکل دا میلو شي د ADP سره adenosine diphosphate سره او جوړ شي دا سره ATP چې کله دا ATP جوړ شي نو دې عمل ته څه ویل کېږي فوټو فاسفوریلیشن ځکه چې فوټو وایي لایټ د فاسفوریلیشن د فارمیشن اف ATP نو چې کله د لایټ په مدد سره د نور په مدد سره الکترون لاش شي او د الکترون د انرژي د لاسلو د وجه نه ATP جوړ شي نو دې دا فوټو فاسفوریلیشن ویل کېږي نو د ټوټلي عمل د ځان سره نان سایکلیک فوټو فاسفوریلیشن دی نان سایکل نه دی سایکلیک پروسس ډیسکس کوو اوس موږ نان سایکلیک سٹارټ کړی نو نان سایکلیک فوټو فاسفوریلیشن کې انرژي لاش ول ان فارم اف فاسفیټ هغه نه راځي د ATP سره ATP جوړ کړي په فوټو فاسفوریلیشن عمل کوي دغه الکترون د ځان سره سایټوکروم اف ټرانسفر شي سایټوکروم ته پلاستوسیانین وایي چې کله دا پلاستوسیانین له الکترون ورشي په دې ځای به تاسو لا خبره وکړئ او ډایرکټلی وګا دوباره خبره سٹارټ کړئ سنلایټ هغه راغلو د فوټو سیستم 1 دا په پاڼې کې دننه په تلکایټس کې دننه دا موجود په فوټو سیستم 1 باندې دا سټرایک شو د فوټو سیستم 1 په کوم پارت باندې په انټینا کمپلیکس باندې انټنسټي وګا کمیږي دغه انټنسټي 700 نانومیټر ده ځکه چې د سیستم دا پی 700 ویل کېږي پی 70 پی 700 په دې نو چې کله پی 700 نانومیټر ته لایټ راشي د کلوروفیل اې بیا په الکترون شي نو دا بیا د الکترون کمیږي د دې دوه الکترونو کمی به څنګه مکمل دي هغه الکترون چې کوم څنګه سره روان دي پی سی هغه پلاستوسیانین دا پی سی هغه دوه الکترون بل راشي او د کلوروفیل اې هغه ډیفیشنسي به مکمل هغه سایکل دوباره مکمل شي صحیح ده دغه دوه الکترون چې کوم راشي د ټول په لاره واخلي فیرکسین ریډیوسینګ سبسټانس دا به دا یو څه پروتین کیریئر او دغه الکترون به دی ورکی NADP دا NADP دا ځینې سټوډنټس په کچ دا NADP په کې کوم ځای نه دا ډایرکټ ریاکشن نه راځي دا تاسو سبب پته لګی چې دا کوم ځای دا ډایرکټ ریاکشن نه راځي صحیح نو څو څه نه راځي شو الکترون ورسره NADP او دا په چاند کوم ځای راغلي چې کله څنګه وایي ما چې څلور چاند نو دا په چاند څنګه روان شي په پروټون د په هایدروجن څنګه روان شي هغه سره ملوشن درې څه ملوشن کله چې د NADP سره په هایدروجن او هغه سره الکترون دا ملوشن د عمل ریډکشن دی the addition of hydrogen is known as reduction reduction عمل وشي یا د gain of electron is known as reduction reduction عمل وشي دا په نتیجه کې به جوړ شي NADPH دا دا نه یو چې کوم دی راځي دا شي دا یو سټیبل کمپاوند شي دا څنګه NADP جوړ شي یو NADP جوړ شي او یو ATP څنګه په ټوټلي پروسس کې جوړیږي د عمل ته ویل کېږي نان سایکلیک فوټو فاسفوریلیشن چې باید یو ATP او یو NADP جوړ شي بس ویم ټاپک دی سایکلیک فوټو فاسفوریلیشن دا ډېر آسان دی سایکلیک څه ته ویل کېږي دا سایت بالکل وباسي دا کې مې ډیسکس تاسو په سایکلیک څنګه بیانوي کله چې سنلایټ سټرایک شي په فوټو سیستم 1 باندې دا کمپلیکس باندې انټنسټي به ریډیوس شي باندې دا کمپلیکس کې سوپر ریډیوس کې کلوروفیل بي او کیراتینایډ او انټنسټي به څنګه راشي 600 نانومیټر ته د کلوروفیل اې نه بس به الکترون امیټ شي او پروډکشن ریډیوسینګ سبسټانس کوي دا پروډکشن ریډیوسینګ سبسټانس د الکترون ورکي پی کیو پلاستوپینین د چا ورکي سایټوکروم بي سایټوکروم بي چې سایټوکروم اف د اورګانیزم په انرژي راشي د فارم فاسفیټ ADP سره ملوي شي ADP به جوړ شي ADP به جوړ شي دا د الکترون سایټوکروم اف یا سایټوکروم بي چې ورکي پلاستوسیانین
फ्लास्टोसियानिन पे वापस आकर फोटो सिस्टम 1 की तरह डिफिशिएंसी हुआ हवा में अब कमी